زنانه سرم لاس کی موبایل، ماشوم سرم ټچ موبایل، سپینګری سرم موبایل، هر سړی په موبایل کې اخته دی او د ټیک ټاک ځوانانو اوري. حدیث کی محمد رسول الله فرمائی اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تاسو قرآن لولئ ولی چې د قیامت په ورځ به دا قرآن د خپل ویونکي د پاره به شفیع وي، سفارش به کوي. ماشوم جومات ته تا راوستو، لاس نه دې ونیولو، بچی هسې فضول ګرځې را ګرځې، راشه د الله کلام ووایه. ٹھیک شو؟ د خلکو بچی ټیک ټاکر جوړیږي، آیسین جوړیږي، عاشقان جوړیږي، د هغې زندګۍ نه تباه بربادي کېږي په سوشل میډیا باندې. د یو نوجوان ویډیو گردش کوي، د دنیا د یو محبوبې د پاره هغه پیستول راواخستو ځان یې وویشتل. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. تاسو د الله د یاد نه غافل شولئ، تاسو د الله یاد پرېښوستو. الله پاک قرآن کې فرمایي زندګۍ نه به درله تنګې کم. څه به وکم؟ څه به وکم؟ په ایمان ووایه زندګۍ نه تنګې دي که نه دي؟ تنګې دي که نه دي؟ زما محترم وجه څه ده؟ موږ خپل مقصد پرېښی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشوم په دې وړو شونډو باندې په دې وړه ژبه باندې حاجي صاحب وویلي بسم الله الرحمن الرحیم. زه قربان شم د هغه الله نه، الله په دې یو بسم الله باندې د شپږو کسانو بخښنه وکړي که د چا چا بخښنه وکړي؟ یو د دې ماشوم، یو د قاري صاحب، یو د دې ماشوم د مور او پلار، یو د قاري صاحب د مور او پلار. دا خبره د چا شروع ده؟ ابتدا چې تا کم ماشوم راوستو لا یې سم نه دي زده کړي، لا یې الف باتا نه ده ویلي، لا یې قرآن په ناظره نه دی شروع کړی، لا یې حفظ نه دی کړی، لا یې علم نه دی کړی. په یو بسم الله باندې مخې سره نتیجه راله که رانله؟ راله که رانله؟ په یو بسم الله باندې د شپږو کسانو بیړه پار شوه. اوس مخکې ځو ناظره خوان چې روزانه دا ناظره خوان 200 آیاتونه تلاوت کوي. څومره؟ څومره؟ 200 آیاتونه تلاوت کوي. دا کله وفات شي د ده خو الله بخښنه وکي، خو د دې ناظره خوان نګیر چاپیره ومړي، د دې ناظره خوان په سفارش باندې الله وبخي. خبره د ناظره خوان شروع د حاجي صاحب ته وایي زما دماغ کار نه کوي، ته په اصلي نوټ او دیسي نوټ باندې په لاس کې داسې معلومې ښه خوراک کمزورې خوراک حاجي صاحب پیژني. حاجي صاحب ته نن دا خبره کې زما دماغ کار نه کوي، ور بشي خبر بشي پته به درته ولګي داسې رسو پخېږي چې انسان نیتو کې عزم وکړي قرآن یادېږي که نه یادېږي، زده کېږي که نه زده کېږي. تاسو نه تپوس کوم چې دا ماشوم د قرآن حفظ وکړي، حافظ قرآن به څو کسان د جهنم نه وباسي او جنت ته به بوځي؟ څو کسان؟ 10 کسان. د دې علاقې خان او نواب به څو کسان بوځي؟ وای 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 یا دې تکړه شي یا دې ځان بوځي. داسې ده که نه ده؟ داسې ده که نه ده؟ دا طاقت دا مقام حافظ قرآن ته ملاو دی. خپل بچي به حافظان جوړو انشاءالله، جوړو به انشاءالله. او بیا چې لږه خواري وکړي، محنت وکړي، علم وکړي، څه وکړي؟ علم وکړي. دا عالم به د قیامت په ورځ الله ته وایي چې یا الله یا الله د ماشوم د پاره یو مقدار ښودلی شوی چې چا د دې ماشوم په جنازه کې شرکت کړی، نابالغه ماشوم، ابو یا الله مور او پلار مې وبخه. او څومره خلکو د دې ماشوم په جنازه کې شرکت کړي، الله د ټولو بخښنه وکړي. بیا زما محترمو د حاجي صاحب د پاره چې کوم حاجي صاحب د الله د رضا د پاره حج کړی وي، د چا د پاره؟ ښودنې د پاره نه، خیرات ښودنو د پاره نه، خپل نوم حاجي صاحب جوړېدو د پاره نه، د چا د پاره؟ الله راضي شي. دغه حاجي صاحب یو روایت کې راځي چې 400 کسان به د جهنم نه وباسي او جنت ته به بوځي. بل روایت کې راځي حاجي صاحب د الله د رضا دپاره حج کړی دی، دا حاجي صاحب به د قیامت په ورځ 400 خاندانه به جنت ته بوځي د ځان سره. زما محترمو بیا عالم د الله په حضور کې پیش شي، الله ته وایي چې یا الله د ماشوم د پاره ناظره خوان، حافظ، حاجي صاحب، شهید، د دې ټولو د پاره یو حدود ښودلی شوي. یا الله زما علمي سفر خو ډېر اوږد و، 8 کاله 10 کاله 12 14 کاله. یا الله زما مقتدیان، زما خادمین، زما محبوبین
ما سره مینې محبت والا ما باندې مال خرج کول والا هغه خلک خو ډېر زیات دي. یا الله دا به څه کېږي؟ الله پاک ورته فرمایي مه خفه کېږه، ستا مقتدیان، ستا شاګردان، ستا خادمین، ستا محبوبین، تا سره اخلاص کوونکي خلک که د اسمان د ستورو برابر شي نن یې سفارش کوو جنت دی بوځه ځان سره. ها